عقیده ختم نبوت څه معنا ده؟ عقیده ختم نبوت معنا دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی او رسول نه پیدا کیږي. 2,40,000 کامزال پیغمبران دنیا ته راغلل. 2,40,000 کامزال پیغمبران دنیا ته راغلل. په دې کې اول د آدم علیه السلام دی. آدم علیه السلام هغه پیغمبر دی چې هغه الله رب العزت بغیر د مور او پلار پیدا کړی. آدم علیه السلام مور پلار نه بغیر د مور او پلار الله رب العزت د خپل قدرت مطابق آدم علیه السلام پیدا کړ. تاسو نه چاته پوښتنه هغه کوم یو پیغمبر دی چې هغه بغیر د مور او پلار پیدا شوی دی، یعنې مور پلار یې نشته او پیدا شوی دی. الله رب العزت د خاورو نه جوړ کړو. تاسو ورته ووایئ آدم علیه السلام. آدم علیه السلام. دویمه خبره دا چې الله رب العزت دنیا ته 2,40,000 کم زیات پیغمبران دي لېږلي. 2,40,000 کم زیات دا پیغمبران الله رب العزت لېږلي. او بیا آخري کې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد په دنیا ته بل نبی تشریف نه راوړي. بل نبی په دنیا کې نه پیدا کېږي. تر قیامته پورې څومره انسانان راځي د هغوی دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کافي دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم شو. اوس ټولنټانو دا مې زده کړل. اول دا د آدم علیه السلام الله رب العزت بغیر د مور او پلاره پیدا کړو. او دویم دا 1,40,000 کم زیات پیغمبران الله رب العزت دنیا ته راولېږل. او په آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږو. او دې سره سره یو داسې پیغمبر الله رب العزت رالیږلی دی چې هغه مور یې شته خو پلار یې نشته. بغیر د پلاره الله رب العزت پیدا کړی دی. هغه ته ویلی شي عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام الله رب العزت وداوت پیرنټ چې کوم دی هغه الله رب العزت پیدا کړي. یعنې هغه چې کوم دی پلار یې نشته او چې کوم دی مور مریم علیه السلام الله رب العزت چې کوم دی هغه بغیر د پلاره پیدا کړو. آدم علیه السلام بغیر د مور او پلاره او عیسی علیه السلام بغیر د پلاره. او عیسی علیه السلام بیا هغه پیغمبر دی کله چې په 150 کالو عمر کې دې ته نبوت میلاو شو. یا تاسو ته پته دی چې تورات په چا باندې نازل شوی دی؟ موسی علیه السلام. چا باندې؟ موسی علیه السلام. انجیل په عیسی علیه السلام. او زبور په داود علیه السلام. او قرآن مجید په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. خو انجیل په هغه چا باندې په 150 کالو عمر کې نازل شو چې هغه ته ویلی شي عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام ته په 150 کالو عمر کې انجیل نازل شو. او په 33 کالو عمر کې یهودیان چې هغه د موسی علیه السلام قوم دی، هغه قوم د عیسی علیه السلام ته قتلولو کوشش وکړو. نو عیسی علیه السلام الله رب العزت اسمان ته اوچت کړو. او عیسی علیه السلام چې کومه زندګي دی هغه په اسمان کې دی. عیسی علیه السلام به تر قیامته پورې ژوندی وي. او عیسی علیه السلام به بیا کله د قیامت په وخت نږدې شي عیسی علیه السلام به راکوزېږي. نو بله عقیده دا یاده وساتئ چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. عیسی علیه السلام تاسو نه څوک تپوس وکړي چې هغه کوم پیغمبر دی چې هغه ژوندی دی په اسمان کې دی. تاسو به ورته ووایئ چې عیسی علیه السلام. کوم پیغمبر دی چې هغه ژوندی دی او په اسمان کې دی؟ عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه ژوندی دی. کله یهودیانو د عیسی علیه السلام د قتلولو کوشش وکړو. عیسی علیه السلام الله رب العزت اسمان ته وخېجو. او بیا قادیانان یهودیان او دې سره سره د عیسیانو دغه پېشنګوي دی هغه یې چې عیسی علیه السلام مړ دی. هغوی چې کافر څه یې چې عیسی علیه السلام مړ دی. خو زموږ تاسو مسلمانانو دا عقیده دی وما قتلوه وما صلبوه، دی نه قتل شوی دی او نه په پانسۍ خېجولی شوی دی، بلکې ولکن شبه لکم دغې خلکو ته شک دی، بلکې دغو خلکو ته شک دی چې دی مړ شوی دی. خو عیسی علیه السلام مړ شوی نه دی. عیسی علیه السلام الله رب العزت اسمان ته خېجولی دی. او چې کله قیامت ته وخت نږدې شي نو بیا به عیسی علیه السلام چې کوم دی راکوزېږي. یو خبره بله هم واورئ. امام مهدي علیه الرضوان څوک؟ امام مهدي علیه الرضوان دی به پیدا کېږي. امام مهدي علیه الرضوان بعضې خلک تاسو ته به ډېرو ته به داسې پته نه وي چې امام مهدي علیه الرضوان څوک و. امام مهدي علیه الرضوان دا نه پیغمبر دی او نه صحابي دی نه فرشته دی. امام مهدي علیه الرضوان دا چې کوم دی د الله یو ولي به پیدا کېږي.
او دا به د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د اولاد نبی د دې مور نوم څه دی اسم مبارک د هغه حضرت امینه به وي او د دې خپل نامه محمد او احمد وي د دې خپل نومونه به څه وي د پیغمبر خپل نومونه څه ذاتي نومونه محمد احمد د تاسو د پیغمبر ذاتي نومونه محمد او احمد وو او د امام مهدي علیه الرضوان کوم خپل نومونه دي هغه به محمد او احمد وي او دا به په مدینه کې پیدا کیږي او چې کله مسلمانانو باندې هر طرف ته ظلمونه شي مسلمانان د ظلمونو شکار شي او هر طرف ته مسلمانان قتلیږي او د قیامت حالات وخت نږدې شي نو بیا به امام مهدي علیه الرضوان هغه به الله رب العزت مدینه کې پیدا کړي او چې کله د وخت لوی علماء کرام هغه به روان شي چې یو داسې مشر جوړ کړو امیر المؤمنین جوړ کړو چې هغه د مسلمانانو قیادت وکړي هغه به امام مهدي علیه الرضوان دی به مدینې نه لاړ شي مکې ته او حجر اسود سره به ولاړ وي نفل به کوي په دغه وخت کې به هغه لوی علماء کرام هغه د وخت لوی ابدال هغه به راشي امام مهدي علیه الرضوان به وپېژني او هغه ته به ووایي تا سره مونږ بیعت کوو امام مهدي علیه الرضوان به ورته وایي مونږ زه سره بیعت نه کوم خو دی به هغه علما کرام به دې سره بیعت وکړي او بیا به هغه نه بعد یو غیبي اواز وشي هذا المهدي فاطیعوه واستمعوا دا هغه مهدي دی دا هغه د دې اطاعت وکړئ او د دې خبره واورئ او بیا به امام مهدي علیه الرضوان څه کوم دی جهاد شروع کړي د کافرو خلاف تقریبا 9 کاله جهاد به وکړي د 9 کالو نه بعد به عیسی علیه السلام به راکوشي د سحر مونځ به وي امام مهدي علیه الرضوان به سب کې ناست وي مختصب کې هغه امامت دوپاره په دې وخت کې به عیسی علیه السلام په شام کې یو مسجد دی دمشق کې نو هلته به راکوشي او امام مهدي علیه الرضوان به عیسی علیه السلام ته چې امامت تاسو وکړئ تاسو مخته شئ او امام عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه به امام مهدي ته وایي تاسو مخته شئ نو امام مهدي به ورته مخته شي او عیسی علیه السلام به ورپسې وروسته ودرېږي نو دا د امت محمدیه لوی فضیلت دی چې الله رب العزت امت محمدیه چې کوم دی هغه د محمد رسول الله امتي پسې د وخت نبي چې کوم دی اقتدا کوي د وخت نبي به ورپسې ولاړ نو دریمه خبره دا ده چې امام مهدي علیه الرضوان دا به د الله ولی وي د دې خپل نامه به محمد یا احمد وي او دا به د فاطمه رضی الله عنها د اولاد نه وي قیامت کا وخت نږدې شي امام مهدي به پیدا کیږي نو نن مو درې خبرې وکړې یو دا عقیده ختم نبوت څه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی نه پیدا کیږي